الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار لنا من المتمسكين بالولاية المرتزوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. ثم الصلاة والسلام على مبلغ رسالات الإلهية سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. اللهم صل على سيدنا وسندنا وصاحبنا بالحق بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله مخرجه وجعلنا وإياكم من أحسن أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه واللعن المؤبد على مخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان محترم، عزاداران سید الشهدا، خمسه مجلس و مناسبات سره منخیل و مرکز نه سلسله شروع ده. عنوان د گفتگو شخصیت و سیرت مولا امام سجاد علیه السلام و دغو درو څلور مجلسو کې تاسو خدمت کې ساره ازما عرض کړل. هر یو مجلس کې امام شخصیت و بیا امام سیرت نه یو پهلو مو ذکر کولو. نن دغه مجلس څلورمه کړی دی. خپلې جدي زه دا اقدام د لقمان خیل قوم د شعور د معرفت و د عقیدت اظهار بولم و دعوت عام ده دغو مجلسو ذریعه سره ټولې کورمې اهل معرفت و ذمهدارو کسانو دپاره دغو عنوان سره څه مو اوسه پورې کورمې کې سنتي و روایتی مجالسو نه بهر نه راووتلو. ابای دین، ابای دستورات، ابای مراسم هغو باندې اوسه پورې مو ولاړه یو، فخر ورباندې کوو. حالانکه محرم و سفر دوی میاشتې د مختص دي کربلا عاشورا سره پکار ده چې ما تاسو شب و روز دینی تربیت کې تیر شي. نن څه ګیله ده، شکوه ده دغه عنوان سره څه محرم راشي تیر شي څه تبدیلی نه محسوسیږي. ایدی و بنیادی وجه ده ده قربان دشم څه مو مجالسو ته دستوری روایتی نگاه کړی ده. څو پورې څه ته روایاتو نه دستوراتو نه نروزې نه تبدیلی محسوسوای شي، نه محرم تا کې تبدیلی راوستی شي، نه ته بدلیدای شي، نه قوم بدلیدای شي، نه مو بد حالات خو حالاتو باندې بدلیدای شي. نو که زه ساده الفاظو کې درته وایم، ما و تاسو نږدې هلکې انګو تیرا ورکزای جنسي ما و تاسو نه دولتمند نه دي
هغوی دا محرم میاشتې سفر میاشته ما و تا نه بهترین انداز کې منع کوي، مجالس بهترین انداز کې ما و تا نه منع کوي. دا څه پیسو سره تعلق نه لري. څه خال دا وایي چې یا پیسې نشته یا فنډ نشته یا خرچه پکېږي، نه، دا معرفت سره تعلق لري، دا اهل بیت و مودت سره تعلق لري، دا عقیدت سره تعلق لري. انسان سوره عقیده پورته، انسان سوره معرفت اوچت، اندوره اهل بیت و حواله سره احساس د ذمہ داری کوي. لذا یاد وساته موږ چیرې غواړو نوی نسل یوې نوې لارې باندې یوې ښې لارې باندې ډایرکشن ښه ورکړو، پکار دا دی چې ما او تاسو اهل بیتو سره تمسک مضبوط کړو. داسې پیغمبر ویلي چې تاسو ته مو دوه شیونه پرېږدول، قرآن، اهل بیت، ادوو سره تمسک وي، نه ګمراه به نه شوئ. تمسک صرف دا نه دی څه نیکه پرده ده، ابا و اجداد تا کوم رسومات پرېښلي دي مغه در نیولي دي و ته وایې چې ما اهل بیتو سره تمسک ډېر مضبوط کړی دی. نه، دین ته فخر نشي کوی، دا فخر مقام نه دی. دا ما و تاسو نه مخکې پلران واکول، هغوی نه مخکې پلران واکول، هغوی نه مخکې پلران واکول. ته راشه یوه نوې تبدیلي، یوه نوې هوا روانه شي، دا ډېره مهمه ده. زه واقعا لکمن خیل کوم جوانان بمعه، لکمن خیل کوم از هول مشران جوانان ټول اپریشیټ کوم چې هغوی کورمې کې یو بهترین انداز کې یو نوی سنت دستور چې هغه آغاز نیکونه نه دی شوی، هغه دغه نسل آغاز وکړلو، د یو ښه آغاز دی. خو دا دعوت عام دی ټول کورمې ذمه دارو کسانو دپاره. ذمه دار څوک دي؟ ذمه دار هغسې کسان دي چې هغوی سه متمخانو، امام بړو، زیرتو، چبی ورسره دي. چبی ذمه داری ته نشي ویلی، خلصوله، کلپوله، بندوله، خلصوله، سپکوله ذمه داری ته نشي ویلی. دا دینی مراکز دي، دا تربیتی مراکز دي. دغو مراکزو نه که چیرې ایمان نسل تربیت نه کیږي، جوانانو تربیت نه ونه کیږي، دا دروازې که چیرې جوانانو باندې بند وي، محرم 2 میاشتو کې صرف 10 ورځو کې خلاصیږي، بیا د تربیت توقع امید ما ساتوي. بیا ګیله محرم سفر نه دی چې محرم سفر کې اثر نشته، نه، محرم سفر کې اثر شته. محرم سفر نه ګیله نه، ګیله ما نه دی، ګیله مو نه دی، ذمه دارو کسان نه ګیله دی چې هغوی امام برګهانې کنټرول کې خستی دي، نظام ورسره دی، اما په چلولې نه پوهېږي. صفا الفاظو کې به درته وایم دې چلوله صرف دا نه دی چې مراکز د سره دي او مراکزو چوک صدر دی، چوک سکریټري دی، چوک کمیټی دی، دغته نشي ویلی. ذمه داری احساس ته ویلی شي. پروردگار عالم د موږ ټولو ته دغې ذمه داری احساس او نبهاو کولی، هغه باندې عمل کولی توفیق نصیب وګرځي انشاءالله. یو کلکه صلوات وسته محمد و آل محمد باندې. ما دو درو مجلسو کې امام شخصیت حواله سے ساره استاذ خدمت کې عرض کړل و دا د عرض کم سے امام 34 ساله امامات شاید ټولو نه طولاني ترین امامات د مولا امام سجاد علیه السلام دی. دومره پهلو دی د امام څه بیان کوي که نه، اشرې لګیږي څه هغه ته بیان کوي. زه نن صرف هغه امام خطبې نه چې کوم امام خپله فضایل بیان کړي، خپل شخصیت اهل بیت خیلی دي، تعارف یې کړی دی چې کله مولا امام سجاد زنجیرو کې بستا و، جکړه هوا زنجیرو کې، قیدی و، مسافر و، د یزید لعین دربار کې امام ولاړ دی. هغه کوم انداز کې د اهل بیت فضایل بیان کوي، هغه کوم انداز کې خپل شان و مقام ښیي، هغه کوم انداز کې اهل بیت تعارف کوي. و داسې ماحول کې هغه د خوف والا ماحول، هغه د ډار و وحشت و دهشت والا ماحول دی. هغه کې امام کوم انداز کې څه خطاب کوي، واقعا دې ته ویلی شي شجاعت، دې ته ویلی شي بهادرۍ. ما و تاسو بهادرۍ ذکر کوو، مولای کائنات بهادرۍ، در خیبر یې ولوړولو، خندق کې مولا څنګه مرحب قتل کړلو، مولا ډېره بهادرۍ مو بیان کړې. خو راشوئ بهترینه بهادرۍ د مولا امام سجاد لږ واورئ چې امام څومره بهادر و، څومره شجاع و. چې کله درباري خطیب پاڅېږي، هغه شام چې هغه کې همیشه دپاره بني امیه حکومت کړی و، هغه شام چې هغه کې اهل بیتو چهره
الټا پیش شوي وه. اهل بیت پیغمبر نه وریا کړي، بني امیه یې د پیغمبر خاندان حساب کړی و. هغه شام څخه کې اهل بیت چا نه پیژندل، خطیب پاڅېږي بني امیه و فضایل شروع کړي، د اهل بیت و مذمت شروع کړي. و دې کې امام ورپسې پاڅېږي، جرأت سره زنجیرو کې بستا دی، دربار کې د یزید ولاړ دی، شجاعت دښتې. امام ورپسې پاڅېږي ورته وایي ویلک ایها الخاطب، وایي وي تا باندې خطیبه، ای دربري خطیبه تا باندې وایي وي اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدک من النار. تو ای خلکو خوشحالۍ دپاره خدای خفه کړلو، ای خلکو خوشحالۍ دپاره خدای د ناراض کړلو، خلکو خوشحالۍ دپاره دا خبرې تو شروع کړي دي، ای تو ټیکانه، ای تو انجام جهنم دی. کله مولا دا الفاظ ادا کی، شور شي مجلس کې د یزید، شور شي، امام نه پرېږدي چې امام خطاب وکړي. یزید کوشش کوي ځکه چیرې خو امام خبرې وکړي، امام کلام وکړي، امام خپل تعارف وکړي، نو یاد وساته امو به څه پاتې نه شي، د بني امیه به څه پاتې نه شي. لم ینزل الا بفضیحة و بفضیحة آل ابي سفیان. که چیرې خو مولا امام سجاد خبرې وکړلې نو ما به بېزتي وشي، ما به څه پاتې نه شي، ابو سفیان اولاد و بني امیه به څه پاتې نه شي. امام خاموش کولی کوشش یې وکړو، خلک ورپسې پاڅېده، عوام پاڅېدو، څه پرېږده پکار دی چې امام سجاد خبرې وکړي. څه کله خلک پاڅېدل، یزید یا مجبور شي چې امام خبرو ته پرېږدي. دغه ځای کې به نکته ته ذکر کړم، کسه رای عامه ډېره مهمه ده. سوچ وکړئ، قوم تاسې عمومي یوه خبره کوم، رای عامه ډېره مهمه ده. کله رای عامه څه کوم دی که نه، عمومي افکار عمومي نه څه موته وي، عمومي عام خلق څه کوم دي، که چیرې هغه سکوت اختیار نه کړي، خاموشۍ اختیار نه کړي، یاد وساته هغوی کایا پلټو کوای شي، هغوی نظام بدلوای شي، هغوی سیستم بدلوای شي، هغوی تبدیلی راوستی شي. خو په کار دا دی چې رای عامه خاموشه پاتې نه شي. د صرف یغو کسانو ذمه داري نه دی چې هغه ته ذمه دار بولې، تا ملګرتیا یو څه ضروري دی. که کلی کې نشه دی، که کلی کې بله مسله دی، څه ته اوسه پوه نڅېږي، قوم اوسه ونه درېږي، قوم اوسه ملګرتیا ونه کړي، یاد وساته صرف څو کسان بیا سر ته نشي رسوای. دا قوم ذمه داري دی چې بیا ملګرتیا وکړي، چې یوې حقې خبرې باندې چوک پاڅېدل. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. اللهم صل علی امام دی انداز کې خپلې خبرې شروع کی، فاتکلم بکلمات لله فیهن رضا ولهؤلاء الجلساء فیهن اجر و ثواب. مولا دی چې زه داسې خبرې درته وکړم چې هم خدای رضا ورکې دی، هم خلکو ته فایده دی ورکې. یعنی مولا د خبرو معیار هغه څو خلکو خبرې کوئ دا دوه شیونه مد نظر وساتئ، هم خدای مرضي وکړي مد نظر وساتئ، هم خلکو ته فایده ورسوي. داسې خو نه وي چې خلکو خوشلولې دپاره خبرې وکړي اما خدای رضي نه وي هغو خبرونه. عام خدای مد نظر ساته چې رضي دی ونه که نه دی رضي، عام خلکو ته سوچ کوه چې ما خبرونه د خلکو ته څه فایده یا رسیږي که نه دی رسیږي. لذا امام څه کله گفتگو شروع کی، مولا دغه طریقې سره خبرې وکړي، ایها الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع. او خلکو موږ ته شپږ خصوصیتونه خدای راکړي دي، موږ شپږ فضایل و کمالاتو سره خدای ارستا کړي وو. اولین شی چې مولا ښیي اعطینا العلم، که علم سے سار وی علم سرچشمه مخنی ندی، علم سرچشمه د اهل بیتو دار نده. باب العلم هغه د ما نکه علی ابن ابي طالب ده. که علم غیب کسوی هغه اهل بیتو سده، که هر یو علم منبع سرچشمه کسوی هغه اهل بیتو سور سره ده. لذا امام سنت سیرت قول و فعل هر یو شای حجت ده، هغه نیت عمل کوای شي. لذا چاته حق حاصل نه دی چې اهل بیتو نه بغیر د قرآن تفسیر وکي، قرآن تشریح وکي. ورځې مولای کائنات یو کسی لګیا وي د قرآن تفسیر کوي، تشریح کوي، مولا ونه پوښتنه کوي، امام ورته وایي چې هل تعرف الناسخ من المنسوخ، مفسره خبر یې څه ناسخ د چی ته منسوخ د چی شته، قرآن قواعد و ګرامر اصول باندې پوي چې قرآن تفسیر کې لګیا یې. هغه د ورته وایي چې نه دین نه یم خبر، نه مولا د ورته وایي چې وایي وي تا باندې څه خبر نه یې. هلکت و اهلکت تأویل کل حرف من القرآن على وجوه. ځان دا حلقات کې چولی دی، خالقه حلقات کې چوي چې قرآن تفسیر ځان نه کوي، خبر نه یې، ګرامر نه اصولو نه یې خبر، او قرآن تفسیر دو شروع کړی دی.
نن که زه دا خبره دې طریقې سره تطبیق کړم زموږ معاشرې کې داسې بدبخت کسان شته دي څنګه منبر ته وخیږي قرآن ټکي رخلي خپله ورباندې نمکې ګډي چې دا چا په شان کې نازله دی چا نما دی چا نما دی او بدبخته قرآن تفسیر ځانه نشي کوای قرآن تفسیر ته اهل بیتو نه مدد خستله ضروري دی گریمر و قرآن اصول باندې پیدل ضروری دی وگرنه ځانه هلاکت کې چي خالقه هلاکت کې چي دا بدبختی اوس هم موجوده ده امام د مخکې څه والحلم مو هغسې هستیان یو چې موږ ته خدای حلم را کړی دی بردبری حلم دښتې قوی برداشت د زیاته وي جاهل په مقابله کې که جاهل سره روبرو شوې که نه هغه سره ته هغه رد عمل ونه ښیې چې جاهل څخه ته رد عمل ښیي عاشته ونه کې لذا امام په مقابله کې یو کس راوځي باد رټوي امام ته سپکې سپورې وایي امام ته امام غلی شي سکوت اختیار کې باد کې چاته وایي چې رسا خونې ته ویر شو کله امام خونې ته ویر شي دروازه ورته وټکوي روزي امام یوه جمله ورته ادا کړي امام حلم ته لږ سترګې غړوه امام یوه جمله داسې ورته ادا کړي مولا ورته یي څه جمله ورته ادا کړي څه فان كنت قلت ما فیه فاستغفر الله منه د کومې خبرې توی ما په باره کې وکړي که ما کې رکي وي واقعا ځان داسې وام نه زه خدای نه استغفار کوم چې خدای ما ته معافي وکړه مخکې مولا ورته یي څه وان كنت قلت ما لیس فیه فغفر الله لك که چېرې کومې خبرې د ما په باره کې وکړي ما کې نشته دی نو خدای تا ته مغفرت وکړه بیا خدای د تا معاف کړي دې ته ویلی شي حلم دې ته ویلی شي برداشت دې ته ویلی شي تحمل چې انسان جاهل کسه په کار دی ځان ولجو نه کړي قرآن دا یی که نه جاهل ته سلام کوه بیا ځینې کسان چې بحث هم پیسې ولا نه دي والسخاوت مولا دی چې سخاوت که دی سرچشمه مو یو سخاوت کور مو یو اهل بیت هغسې در دی چې هغه درې ورځې نار پاتې شي یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا هغه هر چا ته مړی ویر کي مولا امام سجاد علیه الصلاة والسلام چې کله امام باقر علیه الصلاة والسلام مولا ته غسل ورکولو امام شام ملیا ټوله زخمی وه د کوم شي زخمونه وو دا د هغه شي زخمونه وو چې کومې پیجې به مولا شپې ګرځولې غریبانو پسې به سار و مولا هغه زخمونه وو امام منډو باندې یو صلوات وسای مولا شان باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد مولا دیس والفصاحت فصاحت و بلاغات کور مویو فصاحت مو سرسراته نهج البلاغا ایمو کور نوتلی ده صحیفه سجیدیه افتخار متحصل ده فصاحت و بلاغات و ده کلام معراج عروج که کسو یغی اهل بیتو دار ده ازازه که ایز مولا علی کلام په باره کې مولا امام سجاد کلام په باره کې تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق هغه سه کلام چې هغه خالق نه لاندې مخلوق نه پورته کلام دی یا جمله داسې یاده کېږي چې کلام الامیر امیر الکلام د مولا امیر المؤمنین کلام د کلام و امیر دی د گفتگو یو امیر وي که نه اهل بیت و کلام مولا کلام د گفتگو د کلام امیر دی سردار کلام دی دینی پورته بیا بل کلام فصاحت و بلاغت کې نشته اخیری ټکی چې مولا د کوي مولا دوه شي نو نور ذکر والشجاعت یاد وساتئ شجاعت امتیاز متحصل دی شجاعت دغته ویلی شي چې دربار د یزید وي قدرت د یزید وي خلافت باندې یزید ناس وي سپیان یزید وي طاقت مغوی سوي قدرت مغوی سوي ریاست مغوی سوي زور مغوی سوي مولا زنجیرو کې بستا وي بیا مولا خپل حق بیان کی دې ته ویلی شي شجاعت مولا د څه توصیه والمحبه فی قلوب المؤمنین یاد وساتئ د خلکو زړو کې کومه مینه محبت ده هغه یې مچولی شوی دی آر چوک سمرا کوشش وکی اهل بیت من زړونه نشي وباسای او دا مجلسونه دا متمونه دا سلسله دا د اهل بیت من محبت اظهار ده مصیر مسلمانو ته یو پیغام داسې ورکو ډېره زیاته لمحه فکر یاده مو دا مجلسونه ډېر کسان ووري خصوصا اهل سنت هغوی څه کوم چې لیکي یا کوم چې یایي تاسو یایوئ تاسو شیعه کافر لیکو یا تاسو لیکوئ تاسو لیکلی څه چې کافر نه جوړیږي که چیرې چا څه چې ورسره وي مغه ورکوي مخته
چوسه کفر ورسره ده کفر فتواوانی بچری کوي چوسه مسلمانه ورسره ده مسلمانه فتواوانی بچری کوي تاسو که سکه کفر در سره ده نو کفر فتواوانی تاسو لګوای شوي. زه تاسو ته یوه پوښتنه درنه دوره کوم چې اهل بیتو ذکر کوله کفر ده؟ یا اهل بیتو په نامې ارجمع کېدله کفر ده؟ یا اهل بیتو فضایل بیان کوله کفر ده؟ یا اهل بیتو شان بیان کوله کفر ده؟ یا اهل بیتو غم کې غمجن شوله کفر ده؟ یا اهل بیتو په نامې مجلس کوله کفر ده؟ کچیرې دا کفر وي اهل بیتو سره مینه کفر وي کچیرې اهل بیتو مینې محبت اظهار کوله کفر وي نو بیا پښتنه وکوي اهل سنت بزرگ امامان ابو حنیفه نه ونیسه امام شافعي پورې ټولو نه زیاته مینه محبت یې اهل بیتو سره کړې ده نه زیاته مینه محبت یې کړې ده خو دا یې هغو تربیاتو نتیجه ده چې کومو ملیانو تاسو ته تربیات ډېر کړی دی تاسو شیعه مذهب و مکتب اوسه پورې نه دی پیژندلی شیعه مذهب و مکتب ته څو کسانو جهل نه ځنه کرونا ما پیژنده شیعه مذهب پیژنده ایمو پاک صاف مذهب کتابونه وپیژنده ایمو مذهب اصول وپیژنده ایمو مذهب بنیادی شیونه وپیژنده څه دی چې ورکې دغه مذهب کې توحید شته نبوت شته امامت شته معاد شته قیامت شته اصول دین فروع دین المنځنه ونیسه هر یو شی خمس و زکات جهاد هر یو شی ورکې شته دی زه به داسې درته وایم څه ډېر داسې شیونه دي چې هغه تاسو نشئ کوئ اهل شیعه مذهب ولی کوي ډېر داسې عملونه دي چې تاسو نه پاتې دي شیعه یې بهترین انداز کې کوي یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد زه دلته بېګا چونکې مجلس سیرت حواله سره عرض کولو زه سیرت حواله سره ما تاسو ته عرض کړی و چې صحیفه سجادیه کې 20 نمبر دعای مکارم الاخلاق 30 پیراګراف ورکې دي سوال درته کوم ریکویسټ کوم چې ته یو وارې دغه مکارم الاخلاق دعا پړاو کوئ هغه نه زه یو پیراګراف لږ راخلم صرف ترجمه یې درته کوم لږ تطبیق معاشرې باندې کوم درته کسه مولا امام سجاد علیه الصلاة والسلام هغې دعا کې یو شی چې زه نن عنوان ډېر کوم هغه دا دی سیرت نه اجتماعي پهلو معاشرتی پهلو مسلمانه انفرادیت نه قربان بشم مسلمانه د اجتماعیت دی مسلمانه کې اجتماع خیال ساتل ډیره مهمه ده ایتا معاشره کې څومره کردار ده معاشره کې ته څه خلته یې معاشره څومره خیال د سره ده سوسایټي څومره سوچ د سره ده معاشره کې ته څومره ښه کردار ده که اندوره ته ښه مسلمان یې که چیرې ته انفرادي ښه مسلمان یې ځان ته ښه مسلمان یې معاشرې کې تا کردار ښه نه دی یاد وساته ایتا مسلمانه ناکیسه ده مولا وکسه مکارم الاخلاق دعا کی سی مولا الفاظ وکسه و ابدلنی من بغضت اهل شنان المحبتا جملو سے صرف ترجمه دیتا که مولا ایسا پروردگارا سکوم کی نکاح کسان دی موسا دشمنه کئی اگا دشمنه الفت کی بدالا کی نظر لگاوا امام کلام ده سجاد مولا دی ایسا پروردگارا کم کسان دیخنه موسا کئی اگا دیخنه الفت کی رتا بدالا مخیتی مولا و من حسد اهل البغی المودتا پروردگار سرکش و کسانو حسد اغا موتا محبت کے بدالا کی منی کے بدالا کی و من زنت اهل صلاح الثقتا پروردگار این نیکو کسانو بے اعتماد بد اعتماد اعتماد کے بدالا کی ډېرې جواری جملې دي ځنه نیک کسان وي کنه اعتماد نه دي کې بد اعتماد وي در باندې مولا دې څه خدایا زه غواړم چې نیک کسانو اعتماد جوړ شي ما باندې بدګماني ما کوي را باندې مخکې مولا مومن عداوت الادنین الولایت مولا نږدې رشته دار او نږدې کسانو عداوت دوستی کې راته بدل کړي اجتماع دی ټوله معاشره دی امام چیړلی دی مولا دی و من عقوق ذوی الارحام المبرته پروردگار هغه عزیزان رشته دار چې هغوی ما سره قطع تعلق کړی وي اډموت یې کړی وي هغه قطع تعلق اډموت یې صله رحم کې ورته بدل کړي څومره ښکلې جملې دي دا مکارم الاخلاق دعا ده مولا دی و من خذلان الاقربین النصرتا پروردگار قرابتدار و رشتہ دار و سکومه بے اعتنائی ده لاپروايي ده ما حواله سا هغه نصرت و تعاون کې بدل کی کوم خپلوان رشتہ دار سم سره مدد نه کوي خدایا هغه مدد و تعاون کې بدل کی
مخکې مولایي ومن حب المدارین تصحیح المقت، خدایا کوم کسان څه خوشامد دپاره ظاهري محبت ما څه کوي رښتیا محبت کې بدل کړي. نشوی پوه، دا ډېره جوره جمله ده. ډېر کسان معاشرې کې ظاهري مینې محبت کوي لپاره د خوشامدي. ډېره جوره جمله. خلکو مینې محبت نه به ډېره تاکیه نه وایي، نه به وایي. که چا اسمان ته وخېجولی کیدای شي ځمکې نه وي، هسې د نه ویلي وي څه ډېر ښه سړی، دومره ښه به نه وي، دومره ښه تقریر به نه کوي، هسې به خلک یایي، ډېر به نه خوشحالېږي. ډېره ژوره جمله ده. خلکو ظاهري ستړیماسو باندې، سینو لاسو باندې، خوشامدو باندې، ظاهري محبت باندې به نه غولېږي. خو امام د داسې نه یي، امام د داسې یي، امام یي څه پروردګاره د کوم خوشامد دپاره ظاهري محبت ما څه خل کوي، خدای دا رښتیا کې بدل کړي، د صداقت کې بدل کړي. دا ډېره مهمه جمله ده. مولا د مخکې داسې یي ومن رد الملابسین کرم العشرة، خدایا امرګلو اهانت امیز رویه څغه اهانت امیز رویه ده هغه ښه حسن معاشرت کې بدله کړي، ښې رویې کې بدله کړي. ځینې کسان دي که نه توهین امیز رویه وي انسان سره. مولا دې زه خو دا شی غواړم، زه هېچا ته بد نه غواړم، ما څخه که څوک بد کوي زه نه غواړم څه بد ورسره وکړم. دا ډېره ښه، دا مؤمن صفت دی. او خلک هر څه د څه وکړي، او خلک هر څه د څه وکړي، مه کوه بد چا سره. خلک هر څومره بد د سره وکړي، کینه د څه وساتي، ته مه وساته، ته نتیجه وکسه بیا، ته رزلټ وکسه بیا. ته خپله معامله خدای باندې پرېږدوه. تا ته بد خوښوي ته ښه خوښوه، تا څه کینه کوي ته مه اوسه کوه، تا څه ظاهري محبت کوي ته حقیقي محبت اوسه کوه، تا ته ظاهري ستړی ماسدیر کوي ته حقیقي ستړی ماسدیر کوه، تا څه ظاهري غویږه میلوي ته حقیقي غویږه اوسه میلووه. دا ډېره مهمه ده. اهل بیت دا شی مولا دی ومن مرارت خوف الظالمین حلاوت الامنة، پروردگار ظالمانو خوف نه کومه تلخی راغلې ده هغه موته امن شیرینۍ کې بدله کړي. زه اوس دغه لږ تطبیق درته کوم انتهایي معذرت سره. دغو مجلسو تقریبا سیکنډ لاست مجلس دی، پروردگار دې موږ ته اخري ما وګرځي، موږ ټول ته د خدای همیشه د اهل بیتو مجلسو کې شرکت نستی او توفیق نصیب وګرځي انشاءالله. کسا زه یو شی درته عرض کوم، قربان بشم، تنګېږي به نه انتهایي، زه کوشش کوم څه شارټ کوم. اکثر موږ ته دلته بازار کې دکانداران و تاسو ماته پته دی څه پټی او خوری او مسمه دی، دې وجنه ځنه کسان د نه رسي یو څه را دي شي خوری ولده وي، هغوی نه انتهایي معذرت سره که ځنه وخت کې ما څه 15 منټه مجلس وغږېدو، تاسو نه زه پیشکي اجازات غواړم. یو صلوات وستی محمد و آل محمد باندې. اجتماع ډیره مهمه ده، معاشره ډیره مهمه ده. مسلمانۍ دا نه دی چې زه لمونځ ښه کوم، روژه خاصه کوم، نفله کوم، تهجد کوم، انفرادي مسلمانۍ ډیره ښه ګرځوم. نه، څومره معاشرې کې خلکو ته ښه صادقې مخلصې نیکې اندوره ښه مسلمان یي. زه تاسو ته یو شی وښیم، ما تاسو انفرادي اعمال لمونځ دی که نه، دا لمونځ څومره انفرادي دی اندوره اجتماعي دی. اسلام انفرادیات کې اجتماعیت پټ دی، اجتماعیت کې انفرادیات پټ دی. اسلام انفرادی مذهب نه دی، مکتب نه دی، قربان شم. ونه دا مسیحیت دی چې انفرادیت تبلیغ کوي. لا رهبانیت فی الاسلام، اسلام کې رهبانیت گوشه نشینی تنهی خلوت نشته ده. اندغه لمونځ کې ته وکسه ما تاسو څه یو چې کله بیله ویلوړ یو تنهی کې ویلوړ بیا داسې یو چې اهدنا الصراط المستقیم. څه معنی ده اهدنا الصراط المستقیم؟ خدایا ہم سب کو سیدھے راستے پر چلانے معنی نه ده البته ثابت قدم رک. خدای مو ثابت قدم وساتي. یو خو کنه صراط مستقیم باندې داسې ویلي نه یو چې اهدي عربی ګرامر کې په کار دی وایي چې اهدي خدایا صرف مجھے
خدای څه داسې به نه یی که ودله ایتو لمونځ بیا ایتو شي ایمان نه دی په کار ویلې عربی ګریمر کې داسې یایو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین خدایه موږ ټوله ایتو عبادت کوو موږ ټوله یعنی معاشره مسلمان ټوله یې څه به وو خدای موږ ټوله ایتو عبادت کوو تو نه مدد غواړو ویلې داسې یایو ویلې داسې نه یو ایایا عربی کې بیا ایایا راځي خدای صرف زه ایتو عبادت کوم صرف زه تو نه مدد غواړم ویلې نه یې داسې خدای څه که داسې دوله که نه ایتو مسلمانۍ بیا زه نه قبلوم ویلې ما تاسو څه کله المنځ کې یو السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین خدای موږ ټولو باندې سلامتی وي خدای صالحو بندگانو باندې سلامتی وي ویلې یو السلام علیکم خدایا دغه ټولو باندې سلامتی وي المنځ ډېر انفرادي شی دی که نه د کې اجتماع ته ویلې شوي دی ویلې شوي دي جامع المنځ ته څه خلکو حالاتو نه خبر شي جامع المنځ یا فلسفه اندازه دی که نه ویلې جمعه المنځ دور اهمیت بیان شوی دی خلکو معاشره مسلمانو حالاتو نه پکار دی څه آگاه شي ضروریات یې پکار دی پرا کړي عید المنځ ویلې دور اهمیت دی عیدین المنځ ویلې دور اهمیت دی جمعه غسل یوه فلسفه چی شی دی یوه فلسفه انده چې جمعه ورځې اجتماع ته وځي صفا سوتره وځه سپینې جامې واچه عطر واچه نه اجتماع خیال ساتلی شوی دی دغو شیو کې ډېره ضروري دی روژې کې یوه فلسفه چی شی دی لږ الوږې احساس وکړئ خلکو الوږه درته په زړه شي حج کې یوه فلسفه اجتماعي فلسفه دی لږ مسلمان ټوله دنیا مسلمان یې کټه شي یو بل نه خبر شي په کار دی زکات فلسفه چی شی دی خمس فلسفه چی شی ده جهاد دغه ټوله فلسفه اجتماعي فلسفه ورکې پټه ده دا ډېره مهمه ده لذا تاسو وکسه امام حسن مجتبی علیه الصلاة والسلام روایت دی چې مولا دی چې مور بزرګواره ملیده سمعتها تدعو للمؤمنین والمؤمنات وتسمیهم وتکثر الدعاء لهم مور به ملیده چې ټوله شپه مثال هغه به ناسته وه لمنځه باندې چې نماز باندې دعاوانې به کولې مؤمنانو مؤمناتو مسلمانو همسایګانو مدینه ولا خلکو نامې به خستلې دعا به ورته کوله ډېره زیاته دعا به کوله ولا تدعو لنفسها بیبي به ځان ته دعا نه کوله بشیء فقلت له یا امه ما مور ته وله مورې بزرګوارې لما لا تدعین لنفسک ویلې ځان ته دعا نه کوي کما تدعین لغیرک که څنګه نورو خلکو ته دوره دعاوانې کوي فقالت یا بنی الجار ثم الدار زویا حسن جان اول همسایه دی بیا خونه ده دا ټولو نه ښه مسلماني دا ټولو نه ښکلې مسلماني ده که نه څه خلکو نه ګندونه ورچوي خلکو اوبه خربوي خلکو پایپلاین کټوي خلکو نه اوبه بندوي خلکو نه لیارې بندوي خلکو ته رکوټونه جوړوي خلکو ته موانع جوړوي خلکو لیارې تنګوي خلکو لیټونه متای مثلا چې نه کوو مثال کې طور پر او اندا به مسلماني وي وایي دې تا ته مسلمانۍ نه ویلی شي حرمت الجار علی الجار که حرمت امه مولا امام باقر علیه الصلاة والسلام دی یا د همسایه د ملت ولا د کلي وطن ولا احترام حرمت داسې وساته لکه خپلې ساکه مور احترام ساتي ای مور څومره احترام دی ای مور توهین اهانت مو کوای شو نشو کوای همسایه ملت ولا کلي وطن ولا اندوره احترام وساته دا د اهل بیتو تعلیمات دی قربان دشم دا ډیر مهم شای دی او تاسو څه قرآن کې چې واذکروا نعمت الله اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم او خلکو نعمت دغه دی چې تاسو دیخ نه وئ مینه محبت نه وه تاسو منځ خدای مینه محبت چې ولیدی دا نعمت دی که خپلو منځو کې اډموتي مراوتو نرزګۍ یو بل نه غرض نه وایو یو بل ته جنازې مړي زنده پرېږده وایي آیا انده عذاب دی یا نه دی دا عذاب الهي دی عذاب دا نه دی مخکې زمانو کې به کاڼي ورول ورونه و چیچې و نن سبا زماني عذاب انده دی نفرتونه کینې بغض عداوت اډموتي حسد ایمو معاشره کې خدای یوه خبره درته وکړم خدای یوه خبره بینکم و بین الله انسان خپل ګریوان کې زه خپل ګریوان کې ته خپل ګریوان کې سوچ وکړه یو بل ته څوره ښه یو بل ته څوره ښه خوښوو زه یوه جمله اکثر کوم چاته خوشحالی میلو شي که نه چاته لږه نوکرۍ میلو شي خوشحالی میلو شي تره زوی دی تربور دی وي کلي والا دی وي ملت والا دی وي خوشحالیږي که به خفه کېږي ځان د زمیلی دی نه وی زمیه اندا معیار د ایمان دی که چا خوشحالی نی ترکۍ نی نوکرۍ نی خوش زندگی نی خوش لیدی ښه مؤمن
که خفه کېدې ټینشن بیماری درته لګېده خوب د نه راتلو خونې کې د غم دیګ باندې شو پوه شه څه ایمان کې د نقص و عیب دی بیا یې راټیک کا بیا ځان سنبال کا بیا مسلمانۍ دوباره ریپیر کا یو وارې دوباره مسلمانۍ صحیح کا یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد و آل محمد مولا علی دی المؤمنون یألفون و یؤلفون مؤمنانو صفات اوخه مولا دی ساغاغ دی مؤمنان خالق سا زر انس و معنوس کیگی خالق دی سا زر معنوس کیگی مؤمن آغا نای چا ٹنڈے ٹولوی مؤمن آغا نای چا چوتا سلام نکوی مؤمن آغا نای چا چو سلام نخلی مؤمن آغا نای چا چوتا لوس نسکی مؤمن آغا نای چا چو سکی نستای نشی مؤمن آغا نای چا چو خبر احوال گیری کوای نشی مؤمن آغا دی چا هر چو سلام ستڑی ماز مینا محبت راشا دیرشا جار قربان کئی او مینی محبت سا چه نکی موتا تو سوائی مین محبت بهترین هتیار ده د چی شي د زړو مسخر کولی زه یو سمپل مثال دیر کوم یو سمپل مثال زنه خلمو ته کنه بچای د پڅو سبي سکول ته زه یو ساده مثال دیر کوم اسی خونه طرف ته وکیلوړ خځو ته یو مثال ده نه پسیږي سبي سکول ته نه پسیږي سبي سکول ته بچای نه پسیږي ویل نه پسیږي پسوي په ډوباله و نه پسیږي زه څوته هم زه سکله پڅو مو څخه د ډیر زر پسیږي ته د څوته اجازه مثلا زه ځان مثال درکم زه کله خپل بچای په څوم والی ماچی کوم زه پوه شوې خبرې باندې والی ماچی کوم بیا ورته هم زویا نشته تیار دی مثال کې طور پر پوسیګه مثال دوره خپل سبا شوی دی مثال کې طور پر خونی ته مرغې راغلی دی مثلا مثال در کوم داسې خخ شونه داسې شینه ورته هم څنګه سې مینوي او ډیر جار قربان مینه محبت سه پڅاو مثال در کوم ځنه خزی وی غیڅ الا سکول دنی نواخ شو الا استاد دوی الا پرنسپل دوی الا لوړی اوس بڅنګي چې سکول ته او څه دوه خبرې د تو کې غدا سي ټینشن کې کو کنه اخو هیڅ دینه څه څملم خيوم کنه مقصد مده دي خبرې کې یعنی زه وړو کې بچای څه مینه محبت څه پڅای کنه خو الفاظ سره هغه ډیر زر پچیږي مغه بچی د ترخی خبرې کا بیا به پو نه څاوي خشاید مینا جهر قربان خشاید مینه محبت سره انسان رشد کوي کنه ترقی کوي معنوي روحاني نفسیتی او د ډېرې نفسیتی بیماری متخونو کې خپل لګیدلې دي مور پلار نه لګیدلې وړونو نه لګیدلې دي کبرجنې خبرې کوي ډېرې سختې خبرې کوي ډېرې کلاکې خبرې کوي زیاړو نه ډاکې خبرې کوي لهجه ترخه انداز خراب ویلې د ژبې نه خبرو نه خو د خرچه نه راځي کنه کمینې محبت نه ډاکه خبره وکړي ویلی د خلی کې همیشه دپاره زیاړه دی لهجه د خرابه دی ویلی اندینه خو ما ورته نسل تریخ دی نسل ترخوالی نه خبر وي خونونه دی څه ترخې خبرې خونو کې واوري نو خلکو ته به ترخې کوي که نه که ته جار قربان سه پڅاوي جار قربان سه کېنی نو معاشرې کې به تو بچیه خلکو ته بیا جار قربان سره هر څه کوي یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد دا روایت لګوري معصوم دی یو معصوم دی چې پروردگار عالم قیامت کې حیا کوي دغه خبرې نه حیا کوي او دوره کریم دی پروردگار سوچ وکړه خدای قیامت کې حیا کوي دوره کریم ذات دی چې ملګری زیات وی خدای یې نه تو ما بیايو جهنم ته جنت ته بوزو ډیر عجیب روایت دی ایمان ده معصوم دی سو خدای دوره کریم ذات ده که چو معاشره کی سوسایټي کی کلی کی وطن کی یاران دوستان ملګری ناستې پاستې ولا ډیر وی مغه وجنه خدای بخشش کوي ویلی خدای څه د خلکو سره ډیر خو راشه دیر شیخاوه خلکو سره دې سره لګیدا دې خلکو سره لګیدا خصفات ده انسان لذا حدیث ده ثلاثن هن موبقات فقر بعد الغنا معصوم دی او دریشونه تباه کندی تباه کندی سړی ملیامت ای ده دا یو حقیقت ده انسان مالدار وی غریب شي صحیح دی هم که غلط دی معصوم دی او څه مالدار وی کنه غریب شي کنه ملیا دی سړی موت شي بیا د کلی کې وطن کې سوسایټي کې ګرځیدا یا نشي حقیقت ده دو
زه دعا کوم خدایا چوک څه امیران وي مالداري وي بیا یې غریبان مه کړي. مولا دی ذل بعد عز، یو کس عزت وي ذلیل شي، دا ډېره بده دی. څه معاشرې کې عزت نه بعد ذلت ورباندې راشي. مخکې حدیث کې څه فقد الاحبه، چا څه ملګري نه وي، نه صرف نه وي اوس یې ملګري نه وي معاشرې کې، دا یې سړي ملیا متوي. که معاشره ما و تاسو سې مربوطه دی، ما و تاسو معاشرې سې مربوط دي، داسې نشي ویلی څه نه معاشره څه کوم، سوسایټۍ څه کوم، کلی وطن څه کوم. نه، ته کلي وطن سې مربوط یې، کلی وطن تاسو سې مربوط دی. کلي وطن سوچ و غور به کوې همیشه دپاره یاد وساته. حدیث کې راغلي دي اول کور ته ماڅه، اول همسایه وکسه، بیا کور ته څه. الجار ثم الدار، اول سفر نه ماوزه، اول ملګری ښه پیدا وکړه، بیا سفر نه څه. ځکه یوه جمله درته عرض کوم، خونه ښه لوی که نه، جایداد ښه لوی، ډېر قیمت و ارزان سی ما سره گوی ارزان ده که قیمت ده، شهر سه نږدې ده که وریا ده، سهولیات ورسره دي که نشته. اول هغه ماحول کې اطراف کې مسلمانۍ ولټوئ. سوچ مې دی خبرې ته کومې ځمکې سره څه ښه خلک اوسي که نه، که هغه سهولیاتو نه وریا وي، شهر نه وریا وي، فیسیلیټي نه وریا وي، سیټي نه وریا وي که نه، هغه بهترینه ځمکه دی، قیمته وي ډېره ارزانه دی. که یوه ځمکه سهولیاتو منځ کې دی، ښځې کې دی، ښه کور دی، بهترینه کلونۍ دی، ښه سهولیات ورکړي دي، ښه هر شی ورکړي دي، سیټي منځ کې دی، خو څنګ ته د مسلمان نه دي، څنګ ته خلکو کې د اسلام و ایمان تقاضې نه دي پره، هغه که ډېره ارزانه واخلي هغه ډېره قیمتي دی، هغه د رهایش قابله نه دی، نه دی قابل. کوم کې یو کس و خونه یې پرېښلې وه، بل شهر ته لاړ و، آباد شوی و، هغې خونې کې بل څوک اوسېدل، د کس خونه خوښه شوې وه، ټلیفون یې ورسې وکړو، لاس کاله څو کاله یې تېر کړي، ورکې څاسې د شهر ته بیا نه راځي، د خونه مانې خرڅه که. دا د دې څه نه د خونه نه خرڅوم، پیسې ورته زیاتې کړي ډبلې کړي ورته نه یې خرڅوله. خیر کې واجه پوښتنه ونه که څه د خونه ویلې نه خرڅوي، هغه د ورته یې څه د خونه ډېره قیمتي دی. څه په چی شي قیمتي دی؟ یې چې دي میلاد همسایه کې خلک ډېر ښه خلک دي. په چی شي ښه دي؟ هغه دې څه په دغې خبرې ښه دي، څه ما څه دوره ښه دي که نه، څه دا کور زه ځان ته نه زمنو ته که زمنو ته نه شي المسی و کړوسی ورته ساتم څه پاتې شي. ویلې هغه یو مثال ویږه چې یوه ورځ مو شهرستان وریا کلي نه وطن نه ولمنه راغلي وو، نه لاس بجې مو وخته څوملو، وار یې ټکولو، پوه شول څه څانګ ته خونې وار یې ټکولی وي، موږ وار یې نه و ټکولی، څانګ ته خونې وار یې ټکولی غلطۍ سره. هغوی راوتلي وو همسایه څه کلی ولې د ولمنه دي چا که راغلي د پلنکې خونې ته راغلي، خو دوی ځان نه دی ونې پوه کړی څه دا نه دي مثلا یا مونږ نه یو پلنکې غلطه خونه ته ویلي دی، دوی ورته دروازې خلاصې کړي دي، مینې محبت یې خپل بیټه کې کېنولي، ټوله شپه یې ولمستیا ویر کړي دی، څانګ ته خونې والا یې سره خبره نه دی کړي، صبح یې ناشته ویر کړي دی، هغه نه بعد هغه خونې والا خبر کړه چې تا ولمنه و بېګا راغلي و، زړه مې نه د نه کېدو څه په څولی مې وي، نن یې تا ولمنه مې درته حواله کړل. هغه ولې څه همسایه وي، خو دا شی نه څه ازار اذیت ورکوونکي وي، او ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. زه یوه نقطه ته ذکر کوم او ځنه یوه مسلمانۍ دغې ته راورسېده، زړه واقعا سړي دال تېروشي کله ورکړي چېرته یو مسلمانۍ کې ایتا واده دی قربان د شام، ایتا واده دی، ایتا خوشحالۍ خلکو نمازه راوه، پټاسې ټوله شپه ډزوي، ډلونه ټوله شپه وایي، تماشې ټوله شپه کوي، نخرې ټوله شپه کوي، ته به مسلمان وي، ته به ځان ته مسلمان نه یایي. خدای شته که ته مسلمانۍ کې پاتې شي یا پاتې وي، څه خلک ازار اذیت کوي، دا شی نشته دا مسلمانۍ کې. ویلې دا شی شوي یو، ویلې مو نسل دا شی شوی دی، او په 2 بجې په 3 بجې سبې تهجد د ټایم اوسه دا پټاسې مو کورمې کې ډزېږي، احساس نشته چا سره، نه المنځه ټایم، نه بیمارانو خیال، نه معاشرې خیال، نه سوسایټۍ خیال. یو کس یهی که نه دا خلق یاد وساته، دا ازار د که واخستو عجیب پښتو کې څه ازار نه چا بازار نه دی وړی، دا حدیث ترجماني دی، دا راغلي دي بقاعده. یو کس یهی چې ما همسایه و ډېر ازار دهنده و، ګاډی ورسره و، ځنه کسان څه ګاډي دي او پټاسې نه هر چی دي، چا څه څه چی ورسره دی، ګاډی د نیمې شپې راوستون څه حق لري څه پغوي مثلا لاس د په یخی دی، ټلیفون وکړ وار ووایه څنګ ته خلک 5 کورونه ویلې خبره یې چې دې پلنکي ګاډی راغلو، زموږ د کلو وطنو کې میلاتو کې دا شي دي ګاډی هغې خونې راغلی ټول میلات یې خبر کړو څه ګاډی 12 بجې راغلو مثلا، هغې څه ما څه څنګ ته همسایه و څه رابغلو په 2 بجې په 1 بجې پغه 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 څه ما به ورته سوال وکړو څه بندی خدا خونې ته راځي ورو وار وټکوه خپله خونه خبره کړه نو مو ویلې خوب نه ویښوي
مو ته ویلې تکلیف راکوي یوه ورځې بله ورځې خو خوامخوښ سړي زید کولو زید یې نه پوره کېدو مؤذن وخت کې زید ته ودرېږو که نه هغې چې یوه ورځې همداسې په نیمې شپې راپاڅولم خو ډېر زیات زړه مه درد وکړو خوب نه یې راپاڅولم یو آه ماگوسو پروردگار سرنگونی که پروردگار سرنگونی که مغې هفتې کې ټریولینګ یې کولو سفر یې چېرته کولو غره کې روان و ګاډی غره کې چاپ شولو ولوېدو لاندې درې ته سار اوسې په هفتو هفتو نه یې ګاډی میلوېدو نه سړی میلوېدو وشه بیا ازار چې چا د واخیستو که نه د ازار ډېر زر لګېږي دغه ځکه یوه جمله عرض کوم قربان مشم خفه نه شو یو دای متمخنو جمعتو میکونه دای مای تای پلار نیکه میکونه ډیکونه ندی دیا تا تا ما تا چا تا حق نده حاصل ازان د څوکو معزان اخیری لا اله الا الله باندې بند کوشه مخته ته چه ورکی آئی سنزانه ورچائی متمونه ورچائی چه ورکی کئی دو تا شریعت اجازات ندیر کئی دو تا شریعت اجازات ندیر کئی کورمی کی مو خالکو لیوانی کڑلو آو دومره خالق رسی بیماران رنزوران سپینگیری سبق والا سٹوڈنٹ غریبان اقوی صدقو متمخانو اجنخی مو دماغ خراب شول ویلی اخیر تاسو ته چا ویلي دي کوم عالم نه د پښتنه کړي دی ته خو لاړ شئ یو عالم نه پښتنه خو لږه وکړه که نه څه زه د میک کې دوې ګنټې نیمه ګنټه غږېږم لګیا اوسم یا دعاوانې کوم یا ځانونه ورچوم بې ټایمه یا نوحې مرسحې ورچوم آیا شریعت د اجازه دیر کوي یا نه یې دیر کوي د کومې پیسې څه ته متمخانې ته ګاټې راوړې بچتوي دا پیسې حلالې جایزې نه دي څه په غیر جایزې طریقې سره غیر شرعي طریقې سره راجمع کړي خدایش ته موته مدرسې ته خلک رسي مو ته سوال زره کړي سبا صاحب اخر کوم دار وټکو لوړ شو ډي سي ته ویر شو ای سي ته ویر شو که چا ته ویر شو څه د خلک پوه شي مثلا علماو ته مصالحه بیان کې ویلي اخر قربان شم اخري دوه حدیثونه پیش کوم تاسو زحمت ختموم یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې کسا خه همسایه خه ملتوال خه کلی وطن والا ښکلی ورور دی سوچ د دې خبرې ده بلکې کیدای شي ځینې وخت کې ورور ناته ښه وي حدیث دی ما خبره نه دی مولا دی سرب اخ لم تلده امک ډېر داسې وړونه دي چې تا مور نه دي خو یې تا ورور دی هغه څوک دی هغه ښه همسایه که بیا برعکس ووایم بد همسایه شمر نه بتار دی شمر نه بیا بعد همسایه چی ده بتار ده با شمر انسان ته بیا یادیږي که نه اوبه بندوي لیارې خرپوي نقصان درته رسوي تکلیف درته رسوي ازار درته رسوي ګاډې درته مخ ته ودروي لیاره درته بندوي خوشه شمر دی که نه حدیث دا دی قربان د شم څه حدیث کې داسې دی یو علیکم بحسن الجوار فان الله امر بذلک او ښه همسایه همسایګي اختیار کوي ویلې حسن الجوار یعمر الدیار ویزید فی الاعمار چوک څه ښه همسایګي کې ورکیوي ښه همسایه وي هغه څه شهرونه بتیږي عمرونه زیاتیږي برکات راسي پروردګار عالم رحمت در باندې کوي او حدیث داسې راغلی دی یاد وساته اخري دوه حدیثونه ذکر کوم ما مجلس تمام ده سئل رسول الله یو کس پیغمبر ته راغوتی دی یا رسول الله ان فلانه تصوم النهار وتقوم الليل یا رسول الله ایمو میلاد کې ډیره ښه ښځه ده ټوله شپه عبادت کوي ټوله ورځې روژه ساتي وهي سیئة الخلق خو ډیره بد خلقي ده ویلې تؤذي جیرانها بلسانها ژبې نه یې خلک ډیر په تکلیف دي ژبې نه خلکو ته ډیر باد رټي قال لا خیر فیها هي من اهل النار پیغمبر دوی هیڅ خیر ښېګړه کې نشته دا جهنمي ده دا جهنمی ده اخیری حدیث دا ده تاسو خدمت کې عرض کوم انتهایی معذرت سره واقعا زما وخت ډېر واخیستو پیغمبر اهل بیت قسمونه نه خوري خو که قسمونه درته وخوړل د هغې خبرې نه ډېر زیات وډر شه پیغمبر دی والله لا یؤمن قسم خدای باندې د مؤمن نه ده والله لا یؤمن قسم د خدای باندې مؤمن نه ده والله لا یؤمن قسم د خدای باندې مؤمن نه ده قیل یا رسول الله یا رسول الله چا نه دی قال الذي لا یأمن جاره بوایقه اغ همسایه ملتوال کلی وطن والا نه د یایم ده څه هغه نه چوک ازار کی دي امن کی نه دی ونه یعنی
که چیرې ما و تا نه چوک ازار کیدی پیغمبر 3 ورې قسم خوړلی چې ایمان کې نشي پته کېدای. پروردگار